نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم. دا سورة الانعام دی وهم سپاره دا او پدې کې آیات نمبر 1 او یایم به نن ویل شي. د دې نه مخکې ان شاء الله چې کومه پوره غوښتي وي د دې ترجمه او تفسیر به بیانېږي. الله سبحانه وتعالی دې ماته د صحیح بیان کولو او بیا د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو ته هم. الله سبحانه وتعالی فرمایي قل اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تاسو تو فرمایي اندعو من دون الله آیا زه عبادت کوم یا اوازونه کوم د الله نه ما سیوا ما لا ينفعنا هغه چاته چې نه چاته نفع رسول شي یعنی نه ماته نفع رسول شي ولا يضرنا او نه نقصان ونرد على اعقابنا او آیا مونږه واپس شو بیا په خپل خپو باندې واپس بعد اذ هدانا الله پس تدینا چې هدایت کو مونږ ته الله سبحانه وتعالی یعنی د کفر نه د اسلام رڼا ته راوستو کلذ استهوته الشیاطین مثال خود هغه سړی چې څوک د مسلمانانو بیا یعنی گمراهی طرف ته روان شو نو داسې دی چې دا هغه شیطان لاره ایره کړی وي فل ارض حیران او بیا ګرځي په ځنګل کې یا په یعنی لارو کې حیران او پریشان له اصحاب او د تبرګری وي يدعونه د توازن کوي ال الهدى اتنا اغنیر نیغی لاری طرف تا قل نتو فرمائے اے پیغمبر علیہ السلام ان هدى الله هو الهدى بشک ہدایت چی دے اغا دا اللہ دے اغا صحیح ہدایت دے وامرنا لنسلم لرب العالمین او ما تا خدا حکم شوی دے چی ز تابدارو سم دا پروردگار عالم دیکھ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی رسول علیہ السلام ته خطاب فرمائی لیکن دا ټول امت ته خطاب دی ولی چې کافران هر یو دا کوشش کوي چې مسلمانان د خپل لارې نه واړي او اگر شیطانانو کردار ادا کوي او دوی بیا کفر طرف ته دغه کوي. تاسو ته ویلي د غوړاندو ورځو کې یو جنې مسلمانه شوې ده او هغه چې کوم دی نو کفر پرېښی دی او نکاح تړلې دا وروره په امور او پلارې ورپسې شوي دي په عدالت ته تللي دي او وایي دا نابالغه ده که نه او بیا چې کوم دی نو عدالت هغه راوغوښته هغې په عدالت کې بیان ورکړو چې زه د خپل خاوند سره خوشحاله یم او زه ما په خپل خوښه باندې اسلام راوړی دی او زه چې کوم دی نو د خاوند سره ځم زه مور او پلار سره نه ځم
بیا هغه وی چې نه دا نابالغه ده، نو هغه یتیمخانې ته ولېږل هلته کې، او خاوند یې ولا جیل ته ولېږل، او چې چا نکاح تړلی و نو هغه هم جیل ته ولېږل، او چې چا په ګواهانو نه هم پکې جیل ته ولېږل. نو دا زه تاسو ته دا خبره کوم چې دا مسلماني مونږ ته الله سبحانه وتعالی د مور په غیب کې نصیب کړی ده، دا ډېر لوی نعمت دی، دې شکر ادا کړو. کني چې څنګه بلال صاحب باندې تکلیفونه راغله، په خبیب صاحب باندې راغله، هماغه تکلیف اوس دې غریبي ته دا د اوس زمانې تکلیفونه دي چې خو غلامانه دور و، نو لحاظه یې خو به غلام سره چې څه کول بل چا به ورته غږ نه شو کولی. لکه اوس چې خپل یو ماشوم چا راټینګ کړي نو څوک ورته بل څوک ویلی شي دا ولې وی. لکه زمونږ په ملک کې دا قانون نشته او په یورپ کې خو هلته ماشوم هم نشي والی، لیکن نو هغې کې هم دا یعنی غلامانه دور نو هغې بس په غلامانو له به تکلیفونه ورکول، خلکو به ورته کتو څه به یې ورته ویلی نه شو. لہذا اوس دا دی چې اوس عدالتي کاروایانې پې کېږي، نو د هغې د وجې نه یعنی یو خو د په تکلیفونو کې واچو چې هغه نه مور سره پرېښوه، نه پلار سره پرېښوه، او نه هغه سره پرېښوه، یتیمخانې ته یې ولېږله، او د خاوند یې ولا جیل ته ولېږلو، او پلار چې کوم دی نو لا اوسه پورې رپورټ کړی دی. اوس خدای پاک ته پته ده چې څه به جوړېږي، لیکن ایمان راوړل اوس هم ګوره ډېر زیات ګران دي. نو لہذا د دې باندې مونږ د الله پاک شکر فرمایي وباسو چې دې کې الله پاک اوس دا فرمایي چې ته دوی ته ووایې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې زه د الله نه ما سوا بل چا ته اوازونه وکړم د مدد دپاره او د کار کولو دپاره چې هغوی نه ماله نفع راکولی شي، نقصان راکولی شي، او بیا زه واپس د اسلام نه وګرځم کفر طرف ته که نه. او که چېرې ما داسې وکړو نو دا خو داسې شوه چې یو سړی نه ملګري سره روان دی او ملګري ته چېرته په بله لار باندې بدل شو، او دی چې کوم دی نو اوس پریشانه ګرځي، او ده پسې ملګري اوازونه کوي، خو دی د هغوی هغه اوازونه نه اوري، او دی چې کوم دی نو په حیرانه پریشانه چې کوم دی نو ګرځي. نو الله پاک بیا وایي چې هدایت اصل کې هدایت د الله هدایت چې چاته نصیب کی، او نور لارې چې کوم دي دا ټولې غلط لارې، دا شیطان لارې دي. او وایي ما ته الله پاک دا حکم کړی دی چې ته خو بس زما پر فرمان بردار اوسه، یوازې زما عبادت کوه، الله سره به څوک نه شریکې. او دې سره سره چې د الله د وحدانیت اقرار دی وکړو، نو دې سره سره به نور څه کار کوي، هغه نور کارم الله سبحانه وتعالی په دې کې ذکر فرمایلی دی. وان اقیمو، او یو دا چې قایم ساتمه مونځ لره، اقیمو الصلاة واتقوه، او بل دا چې د هغه نه یریږه هر وخت. ګوره دې کې نه مال خرج کېږي، نه د مونځ باندې نه مال خرج کېږي، او نه پې څه خرچه راځي، او د الله نه په یره کې هم څه خرچه نه راځي. دا دوه خبرې دا غریب هم کولی شي او مالدار هم کولی شي، هر انسان یې کولی شي، که هغه یعنی کمزوری دی او که تکړه دی او که ځوان دی او که بوډا دی، ټول یې کولی شي. د الله نه یره په زړه کې وي، او بل دا چې د مونځ اهتمام کوي. وهو الذي الیه تحشرون، او هغه ذات دی چې هغه طرف ته به ټول خلک بیا واپس کېږي، یعنی هغه طرف ته به بیا په قیامت کې رایوځای کېږي. د قیامت ورځې ته اشاره ده چې هغه طرف ته بیا مونږ یوځای کېږو. نو قیامت پر ورځ به ټول خلک الله ته مخامخ ولاړي، الله به بیا ورته مخاطب وي او تپوس پتې کوي چې وایي ستا څنګه چلو، ستا څنګه چلو. څنګه حدیث مبارک کې راځي چې د هر سړي نه به د دنیا په باره کې تپوسونه کېږي چې وایي ځواني مې درکړې او ځواني دې څنګه خرج کا، علم مې درکړو څومره عمل دې پې وکړو، او مال دې څنګه ګټلی او څنګه دې خرج کړو، او زندګي دې څنګه تېره کړې وه. نو دا تپوسونه به د هر سړي نه کېږي. او الله پاک اوس فرمایي وهو الذي، او الله پاک هغه ذات دی خلق السماوات والارض، چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې بالحق، په حق سره. د هغې د پیدایش د دې اسمانونو او د ځمکې پیدا کوونکی څوک دی؟ الله سبحانه وتعالی دی، بل څوک نه دی. ویوم یقول کن فیکون، او چې کله ووایي په کومه ورځ باندې الله پاک چې شا، نو بس هر یو څیز به شي. او قوله الحق، او وینا د الله پاک دا رښتینې ده. وله الملک، او هغه د پاره ټوله بادشاهي ده. یوم ینفخو، دا هغه ورځې چې کې به وهلی شي فی الصور، په شپېلۍ کې. عالم الغیب والشهادت، او هغه خبردار دی د پټو خبرونه او د څرګندو خبرونه. وهو الحکیم الخبیر،
او هغه حکمت والا دی او د هر چیز د خبردار دی. الله سبحانه وتعالی دې کوم دا او فرمایل په دې آیات شریفه کې چې الله پاک د ځمکو اسمانونو مالک دی او هغه چې څه ته وایي چې اوشنو بس هغه کار کېږي، د الله د حکم نه بغیر د ونې یو پاڼه هم نه لګي. او بل دا وایي چې د الله وینا حق ده او چې کله شپېلې او پوک وهلی شي ټول مخلوقات به چې کوم دی مړه شي په ډومبی باندې، په دویمه باندې به بیا راژوندي شي او الله طرف ته به یعنې ټول ودرېږي او الله پاک د هر چا په پټ عمل باندې او په څرګند عمل باندې خبردار دی. اوس الله پاک د ابراهیم علیه السلام ذکر فرمایي وَإِذْ قَالَ او چې کله ووی ابراهیم او ابراهیم علیه السلام لأبیه خپل پلار ته آزرا چې نوم یې آزرو اتتخذو اصناما آلهه، آیا ته نیسې بوتانو لره په خدای سره؟ پلار ته اوس خطاب کوي کله چې بلوغت ته ورسېږي، د بلوغت نه مخکې خو دې ماشوم نو دی به ورسره ګرځېدو را ګرځېدو، خو مفسرینو حضرات لیکلي دي چې په ماشوموالي کې د یعنې د بوتانو عبادت نه دی کړی، بلکې وایي چې هغه په ډېرو روایاتو کې داسې راغلي دي چې وله به یې بوتان ورکړي چې دا لاړ شه خرڅ کړه، ځکه چې هغه بوت تراش و بوتان به یې جوړول هم به عبادت کول هم به یې خرڅول، دی د آمدن ذریعه وه. وایي ده ورله خپې ته پړی واچولو او راښکو به یې داسې نو چاله به یې پوزه ماته کړې، چاله هغه وخت خو لا وړوکي نو غږ به یې ورته نه کولو. چې کله بیا لوی شو نو الله سبحانه وتعالی ورته بیا حکم وکړو چې ته اوس د خلکو ته زما خدایي بیان کا او وحدانیت بیان کا. نو د ابراهیم علیه السلام خپل پلار آزر ته ووایي چې ته آیا تاسو نیسئ دا بوتانو لره په خدای سره؟ انی اراکا او زه چې وینم تا لره و قومک او ستا د قوم لره فی ضلال مبین په ګمراهۍ ښکاره کې. دا خو ښکاره ګمراهي ده، بوتان نه چا څه کولی نه شي او تاسو چې کوم دی د عبادت کوئ. اوس الله پاک فرمایي چې دا وعظ نصیحت چې کوم دی نو دا ډېر په طریقې سره کول پکار دي، حکمت او بصیرت چې ورته څنګه وایي که نه. نو وعظ نصیحت داسې نه چې یعنې په داسې طریقې سره وشي چې هغه وړاندې کس چې کوم دی چې هغه ولټه نور هم پکې زیات شي په هغه خپل سرکشۍ کې او په دغه کې. دلته کې اوس الله پاک د هغې یو واقعه بیانوي وکذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، او همدغه شانتې وښودل مونږه ابراهیم علیه السلام ته عجایبات د اسمانونو د ځمکې. یعنی ښکاري خو دې ټولو خلکو ته چې شپه شي نو ګوره دا ستوري هم خلکو ته ښکاري، سپومۍ هم ورته ښکاري، جانور هم ورته ښکاري او دا ټول کائنات ته ښکاري اسمان وغیره. خو لیکن څوک ورته د زړه په سترګو ګوري او څوک بس مړه وایي خو اسمان دی نو بس پیدا شوي اسمان دی، نور دی راوختو، سپومۍ ده راوخته او دا چې کوم دي ستوري راوخته، بس هغوی په حساب کتاب کوي او دا سوچ نه کوي چې دا چا راوخي جوړ. هغه ورته د عبرت په دغه باندې وکتل نو الله پاک وایي ده پکې غور او تدبر وکړو ولیکون من الموقنین، او د دې دپاره چې یقین راشي په دې باندې ده، یعنی الله سبحانه وتعالی د باندې دا شرع صدر ولا وکړو چې د اسمانونو ځمکه کې ته لږ نظر واچو وګوره چې دا څه پیدا کړي دي ما. نو ته چې کله وکته فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا، کله چې د شپه شوه نو ټولو نه ړومبی ستوري ولیدو هغه راختونکي که نه، نو قال هذا ربي، نو د هغه خلکو په مخ کې دا زما رب دی. ابوس پرست شو که نه، څوک پکې نور پرست وو، څوک پکې چا به ستوري د ستوري عبادت به کولو، دا ماښامې ستوري چې دی، سهارانې ستوري چې دی، مختلف قبیلې وي، مختلف قسم خلک وو. نو دوی د دې ټولو رد کوي خو په طریقه. نو دو پکې وی قال هذا ربي، او دو فرمایل چې دا خو زما رب دی. فلما افلا، او چې کله هغه غیب شو نو قال لا احب العافلین، زه محبت نه ساتم دا غیبېدونکي څیز سره چې کوم غیبېږي نو دا څنګه خدای کېږي، خپل ځان برقرار نشي ساتلی نو هغه به بیا بل څوک به برقرار وساتي، هغه له به رزق څه ورکړي او هغه له به دغه څه ورکړي، خو زما له سترګو نه فنا شو.
فلما رأى القمر بازغا بیا په بل شپه یو بل قوم ته لاړو چې هغوی د سپومې عبادت کولو نو هلته لاړو نو چې ویې کتو نو سپومې اوس راخیږي لګیا ده. قال هذا ربي دی په مخ کې دا زما رب دی. نو بیا وی فلما افلا کله چې هغه غیبه شوه یعنې وغورځېده ډوبه شوه قال لئن لم يهدني ربي نو وی که چېرې ونه کړي هدایت رب ماته لأكونن من القوم الضالين نو زه به شم د قوم د ګمراهانو نه. یعنې دا خو په دې باندې ایمان زه نه وروړم په دا زما رب نشي کېدی دا خو هم غیبېدونکی ده دا خو پرېوته دا خو خپل ځان برقرار نشي ساتلی نو موږ له به څه رزق راکړي دا به د شپې به څرګندوي او دروازې به پټوي او بعضې شپې داسې راشي چې په شپه کې هم پټه شي. نو لہذا د دې نه یې انکار وکړو دای په مخ کې چې بھئی دا رب نشي کېدی. بیا نور پرستو قوم لا متوجه شو او هلته کې اوس ناست نو دای په مخ کې وایي فلما رأى الشمس بازغة کله چې وی کتو چې دغه نور ډېر په رڼا یې سره راوختو سار دی چې راخیږي نو داسې راکوي دا نور پرست خلک دغه وخت د دې عبادت کوي او بیا چمکداره شو. قال هذا ربي هذا اکبر نو وی چې دا زما رب دی او دا خو ډېر غټ دی دا په ټولو کې غټ دی. نو فلما افلت کله چې وغورځېدو هغه او وغورځېدو دغه انور قال یا قومي نو بیا وی ای زما قومه انی بریء زه بریء ذمه یم بیزاره یم مما تشرکون د هغه شریکانو نه چې کوم تاسو جوړوئ نه د بوتانو نه تاسو سوال کوم نه نور سپومې ته کوم او نه ستورو ته کوم د دې ابراهیم علیه السلام اوس په حکمت سره ټول پرې کړ او ای ته انکار هم وکړو او ورته دا ومخول چې بی دین څه نه کېږي ای خو خپل ځان برقرار نشي ساتلی دا د الله یو مخلوق دی. نو بیا سې ووي انی وجهتو او زه مخ ګرځومه وجهي للذي مخ هغه طرف ته فطر السماوات هغه ذات طرف ته چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه حنیفا او هغه طرف ته زما ټول یکسویي ده او توجه ده او هغه طرف ته فرمان بردار یم وما انا من المشرکین او زه هغه سره هېڅوک شرک نه جوړم او نه زه د مشرکانو نه یم زه صرف یو د الله وحده لا شریک عبادت کوم چې هغه اسمانونه او ځمکې او دا ټول ستوري د هر څه هغه پیدا کړي دي او هغه چلی نو زه هغه طرف ته فرمان بردار یم د دې دغه وکړو. بیا فرمایي وحاجه قومه او کله چې په جګړه شو قوم د سره ولې چې انکار یې وکړو نو هغوی ورته بدغضبه شو چې دا خو زمونږ په سونو کاله راسې پلاران عبادت کوي چا هم داسې خبره نه کړې ته پکې د کوم ځای نه راغې ته پکې اوس چې کوم دی دا خبرې کې نو هغوی ورسره په جګړه شو. قال نو ده ورته وفرمایل اتحاجوني فی الله آیا تاسو ما سره جګړه کوئ د الله په باره کې وقد هدان او په تحقیق سره هدایت کړی دی ما ته الله سبحانه وتعالی چې زه دې مشرکین وستیم او موحد او مسلم پیدا کړم خپل ځان ته تابعدار کړم او ولا اخاف او نه یریږم ما تشرکون د هغه شریکانو نه چې تاسو څوک شریکان الله سره جوړوي به یعنی دغه شریکانو نه زه نه یریږم الا ان یشاء ربي شیئا مگر دا چې وغواړي زما رب ما ته څه نقصان راکول یا فایده راکول ما له خپل رب نقصان او فایده راکوي زه ستاسو په دې معبودانو باندې یقین نه ساتم. وسع ربي كل شيء علما او احاطه کوونکی رب زما د هر یو څیز نه د هغه علم یعنی د هغه علم د هر یو څیز احاطه کوونکی دی د الله سبحانه وتعالی د هغه د علم نه هیڅ څیز بار نه دی یو ذره برابر څیز هم ته بار نه دی. اوس الله پاک فرمایي چې افلا تذکرون آیا تاسو سوچ نه کوئ په دې خبرو کې چې په دې ځمکه اسمانونو کې تاسو غور او فکر وکړئ او وګورئ ها وکيف اخاف ما اشركتم
اولی زو یریګما د هغه شریکانو نه چې تاسو کوم جوړ کړی دي ولا تخافون او تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم بالله چې تاسو شرک کوئ الله سبحانه وتعالی سره نو تاسو د الله نه یریږئ او زه تاسو شریکانو نه یریږم زه ولې ویریږم چې تاسو زما د خدای پاک نه یریږئ او هغه سره مو دونه دلیری کړی ده چې ورسره مو شریکان جوړ کړي دي نو زم ستاسو د خدای نه بیزاره یم او نه یریږم زه چې څه کوئ هغه وکړئ ما لم ينزل به علیکم سلطانا او پتا سو باندې د دې په باره کې څه دلیل نه دی راغلی کني راته ووایي چې دا په کوم کتاب کې لیکلي او کوم پیغمبر تاسو ته ویلي دي چې الله سره دا شریکان دي دا انوار سپومې ستوري بوتان چې تاسو جوړ کړي دي دا الله سره شریکان دي فأي الفريقين أحق بالأمن نو وی په دې دواړو فرقو کې کوم یو یعنی په حق باندې دي کنه ان کنتم تعلمون نو وی که چېرې تاسو سمج لرئ یعنی په دې دواړو کې خو واضحه خبره ده چې هغه مسلمان چې کوم دی نو هغه په حق دی ولې چې هغه د یو وحده لا شریک د الله د ذات چې کوم دی نو تابعداري کوي الذين آمنوا کسان چې ایمان وروړو ولم يلبسوا او بیا ملاو نکو ایمانهم په خپل ایمان کې بظلم اغه ظلم یا نقصان ظلم الله پاک کفر ته خطاب فرمایلی ظلم ځکه چې الله پاک بار بار د کافرانو په باره کې فرمایي چې دا ظالمان دي ولی د ټولو نه غټ ظلم الله سره شرک دی د ټولو نه غټ ظلم الله سره شرک دی ولی چې شرک الله باندې ډېر وی یعنی دې جرأت کوي او الله سبحانه وتعالى سره شریکان جوړي او د الله خدای کې کمې کوي یو قسم چې ته د خدای نه علاوه بل چاته چغې وې په ځل کې دا خبره چې خدای پاک ډایرکټ نه وري کنه ځکه چې صحابه کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سوال کو تاسو ته کو چې یا رسول الله کچری مونږ پټې دعاګانې غواړو یا سرګندې غواړو نو زموږ خدای پاک आवाज ودی کله مونږ ته پټې تیزه سوال کوو نو الله پاک وته فرمایي چې نه که تاسو په ځل کې سوال کوئ یو که پټیزه کوئ دواړه ماته یو شانتي دي تضرع او خفيه که په ظاهر باندې تاسو شي وایي او که تاسو په ځل کې وایي لہذا که په ځل کې بغواړئ نو دواړه قبلو مستاسو نظر تک الله پاک فرمایل چې ایمانهم بظلم دی خپل ایمان کې ظلم نه کوي یعنی الله سره شرک نه کوي اولئک لهم الامن وهم مهتدون او د دې د پاره چې کوم دی امن دی او دې په هدایت باندې په قیامت کې ودی په امن وي په سکون وي په آرام وي چې دې شرک الله پاک سره نه کوي د دې د وجنه په دغه دواړو دغه کې ګروپونو کې کوم یو ګروپ مسلمان چې کوم دی کامیاب شو